د شیخ ادریس صاحب دا کلیپ په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی. په دې باندې هر قسم لا کسان لګیا دي، مختلف قسم لا تجزیه تفسیری په دې باندې کی. د دې کلیپ حقیقت څه دی؟ د دې حقیقت د تاسو مخې ته نن بیانوم او مجبور شم چې په دې حواله سره تاسو مخې ته یو څه خبرې وکم او دا چې کوم کلیپ دی د دې حقیقت د تاسو مخې ته راوړم او بیا په اخر کې فیصله تاسو خپل وکړئ چې په دې حواله سره څه ډول پکار دي. د دې کلیپ چې کوم حقیقت دی هغه تاسو په دې کې تاسو خبرې واورئ چې شیخ ادریس صاحب په دې د پاکستان چې کوم کردار دی د جنگ بندي په حواله سره ظاهر خبره ده په دې وخت د ایران او د امریکای ترمنځ جنگ خطر دی او دغه جنگ په وجه باندې چې کوم مسلم ممالک دي بالخصوص سعودي عرب شو، متحده عرب امارات شو، قطر شو، کویت، دا ټول ملکونه د دې په لپیټ کې راغلي او صرف دغه ملکونه نه بلکې پوره دنیا کې هر ملک، هر فرد، هر انسان ته د دې جنگ چې کوم نقصانات دي هغه رسیدلي. په جنگونو کې چې کوم دي فائدې نه بلکې نقصانات. او نن سبا کې چونکې دنیا چې کوم دا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی، نه دی یو کلی په شکل کې د دنیا نن سبا کې د شوی دا یو بل سره چې کوم دی دومره نزدېکت شوی دی د دې دنیا د دې ملکونو چې د یو بل نه نشي الګ کېدی. د دنیا په یو کونه کې هم جنگون خلی د دې چې کوم اثرات دي هغه هر ملک ته، هر فرد ته د نقصانات رسي. اوس دا جنگ وشو په دې کې څومره عالمي منډي چې کوم دي هغه کې د هر شي قیمتونه اسمان ته وخاتو چې په عالمي منډي کې یو شریټ بڑاو چې دا غي اثر بیا هر ملک ته، هر فرد ته بیا رسي. تاسو پاکستان کې سلیپ وګورئ چې څومره مهنګای جوړه شو د یو څو ورځو د جنگ په وجه باندې لارې بند شي. عالمي منډي کې هر شي چې کوم دي ګران خو دا غي اثرات په پاکستان باندې دنیا بھر کې چې کوم دي دا غي اثرات چې کوم دي واضح هر فرد ته، هر انسان ته، ماته تا ته، بلکې هر بچی ته دا غي چې نقصانات دی غوړسي. نو د دغه نقصاناتو په درمیان کې ظاهر خبره ده جنگ ختم او میاست څوک هم نه راځي د سالسي لپاره څوک هم نه تیارې دا غټه فیصله پاکستانو نو سالسي لپاره چې کردار ادا کو او په دغه وخت کې کردار ادا کو چې په کوم وخت کې ډونالد ټرمپ په کوم شپه باندې دا اعلان کړو چې نو اټومي حمله کوي په ایران باندې او دنیا یو غټ تباہي طرف ته روانه. نو په دغه دوران کې د پاکستان آرمي چیف نور چې کوم نمائندگان دي هغه د شپې کردار ادا کو، پوره شپه د کوشش وکړو او د جنگ نه یو غنټه مخکې چې ډونالد ټرمپ په دې باندې قائل کو چې دې به هم نه او خبره مذاکرات طرف راوستل. دا یقیني طور پر پوره دنیا کې اور لګیدل او دغه جنگ بندي په وجه باندې کچري صرف انډیا خبرو کوم هغه انډیا چې د پاکستان دشمن ملک او په دې جنگ په دوران کې د ټولو نه زیات نقصان په ایشیا کې هغه د انډیا شو. د انډیا روپۍ د ټولو نه زیاته چې کوم دی په جنگ کې د ټولو نه زیاته هرتاو شو ډیره په کتر روانه. کچري دا جنگ نه ورکاو شو، پاکستان کردار نه ادا کړل نو د انډیا روپۍ بالکل زیرو کېده. دې حالت ته چې کوم دی خبر روانه او معیشت ډیر ناسو. لیکن پاکستان کردار ادا کو جنگ بندي شو د انډیا چې کوم منډي دا بیا او چاته شو روپۍ چې کوم دی بیا او چاته. حالانکه په دې حواله سره بیا انډیا نه پکار دا چې د پاکستان شکریا ادا کړي لیکن کمزور په دشمن چې کوم دی هغه بیا دغه شانتي د هغه نه باوجود چې نه فائدہ ورسوله، فائدې د ورسوله، لیکن د هغه نه باوجود په دې وخت کې انډیا چې پاکستان باندې لګیا دي اعتراضات کی تنقید کې لګیا دغه شانتي زموږ په دې ملک کې باز کسان داسې وجود دي. اگر چې آرمي چیف پاکستان فوج په دې حواله سره داسې مختلف پالیسیان دي چې زو سره اتفاق نشم کولای، بل سره اتفاق نشي کولای، لیکن کچري دشمن هم یو خکارو کې بازمیر انسان یو داسې انسان چې باشعور وي، بازمیر وي، هغه به د خپل دشمن تعریف کوي چې دا کارو به داخله. لیکن بدقسمتي دغه زمون په دې ملک کې داسې خلک، داسې تنگ نظر خلک، داسې سیاسي نابالغ خلک کچري د خپل د رائے اظهارو کې او ظاهر خبر د هر انسان ته د رائے د اظهار حق حاصل وي، کچري هغه رائے د دغه مخلوق د سوچ مطابق نه وي هغه به د ټولو مخې په تابع تنقید کوي چې د فوج ټکوي ته چې کوم دی درباري مولا، ته چې کوم دی خنزیر مولا، العیاذ بالله داسې جملې په دې وخت په سوشل میډیا باندې استعمالېږي چې الامان الحفیظ. دا اعتراض کوونکي، دا تنگ نظري هغه خلک په دې وخت په سوشل میډیا باندې شیخ ادریس صاحب باندې چې د نن یو څو کال مخکې داغو د دې ویډیو نه تاسو چې کله دغه فوج دوی حکومت ورکو او په دغه فوج باندې چې چا تنقید کو، آرمي چیف باجوا باندې چا تنقید کو، دغه خلک به ټول مخکې را پاسید د دې فوج ترجمانی به کول او دې حد ته مخکې بڑاو شي تریو چې دا داوی وکړه ریکارډ باندې موجود دي چې آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، آرمی چیف د قوم پلار وی، لہذا باجوا چې کوم زمونږ پلار دی نو لہذا وس چې کوم آرمی چیف دی عاصم منیر بقول استاسو
ظاهره خبره ده تاسو دا دعوه کړل نور پاکستانیانو شیخ ادریس صاحب یا نور علما او نور پاکستانیانو خدا دعوه نه وکړي چې آرمي چیف د قوم پلان تاسو دا دعوه کړو دغه تاسو پلارو آرمي چیف باجوا عاصم مولوی اوس آرمي چیف ته ده هم تاسو پلان وکړي تاسو پلان ولې بدلوي نو بهرحال د خبرې مقصد دغه دی دا سخت الفاظ به استعمالومه چې کم سے کم تاسو د ضمیر هو چې کوم دی لږ راوښ شي نو بهرحال چې کوم خلک په دې وخت کې لګیا دي تنقید کې هغه د خپل حیثیت وګوري بیا د تنقید کې اگر چې شیخ ادریس صاحب یو جایز خبره کړل یو داسې خبره کړل چې حقیقت ته د دنیا چې کوم دشمنان دي د پاکستان هغه هم په دغه حواله سره چې د پاکستان کردار دی هغه حواله سره د پاکستان تعریف کې لګیا دي لیکن بدقسمتی دغه چې په دې ملک کې بعض داسې مخلوق چې دغه مثال ما تاسو مخ درکو نو په دغه خلک چې موږ سمجاول یقیني طور پر مشکل ده لیکن بهرحال شاید د دې ویډیو نه پس هم داغو چې کوم ضمیر دی هغه راویښ شي هغه چې کوم دی خپل د داسې خبرونه یا داسې چې کوم یو انسان کچري خپل درای اظهار وکړي او کم سے کم کچري تاسو تنقید کول غواړئ نو د اخلاق چې کوم حدود دی پاغي دایره کې دنه تاسو چې کوم دی هم اعتراض کولای شي لیکن به حد د چې پلانه درباري مولا دی د ظالم مولا دی د خنزیر مولا دی العیاذ بالله دا هغه الفاظ دي چې په سوشل میډیا باندې استعمالي او دغه خلک استعمال بهرحال په دې حواله سره تاسو سره ایدا په کومل سیټن کې خپل رائے ضرور راکړئ اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته